نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه نما عزتمندو مسلمانانو آخر زمانے متعلق پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کوم علامات د قیامت خپل امت ته ښودلي دي نو په هغې کې څه علامات داسې دي چې هغه یعنې فتنه ده او امت ته هغې کې تعلیم دی چې د هغې نه ځان وساتي خو څه علامات داسې دي چې هغه بشارت دی زیری دی او هغه داسې علامات دي چې هغه د امت لپاره د خوشحالۍ یو ذریعه ده نو په هغې کې د ټول نه غټه علامه هغه ظهور د حضرت امام مهدي علیه السلام دی د حضرت امام مهدي علیه السلام ذکر خو په حدیثو کې ډېر په کثرت سره راغلی دی او چې دی نو په دې باب کې صحیح احادیث هم شته دی ضعیف احادیث هم شته دی او دې باره کې د امت علماو ډېر کتابونه هم لیکلي دي د امام مهدي علیه السلام د ظهور متعلق احادیث هغې پکې جمع کړي دي او قرآن مجید کې د حضرت امام مهدي علیه السلام تذکره صراحتاً نشته دی په نوم سره البته د قرآن مجید آیتونه څه داسې دي چې په هغې کې د حضرت امام مهدي علیه السلام تذکره د مفسرینو د اقوالو مطابق هغه داسې شوې ده چې آیت کریمه دی ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم د آیت کریمه ترجمه دا ده چې د هغه چا نه څوک غټ ظالم دی څوک چې د الله تعالی د جماعتونو نه خلق منع کوي د دې نه چې په دې کې د الله تعالی نوم واغستی شي او د کوشش کوي د هغې په خرابولو کې نو د دې کسانو متعلق الله تعالی فرمایي په آخره کې لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم د دې دپاره رسوایي ده او د دې دپاره په آخرت کې عذاب عظیم دی په دنیا کې رسوایي ده او په آخرت کې عذاب عظیم دی علامه ابن جریر رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې فرمایي چې لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم فرمایي چې اما خزيهم فی الدنیا فإنه اذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم وأسرهم وصباهم كذلك الخزي یعنی د دې یهودو او نصاراو د کفارو ذلت او د دې رسوایی هغه به کلی مراد به د دې نه د حضرت امام مهدي علیه السلام زمانه ده چې کله د حضرت امام مهدي علیه السلام حکومت قایم شي قسطنطنیه فتح شي یهود د قید و بند کې ورواچولی شي نو دا به د کفر دپاره د ذلت انتهایی په دې آیت کریمه کې لهم فی الدنیا خزي د دې نه علامه قرطبي رحم الله امام قتاده او امام سدي رحم الله دی هم دا نقل شوي دي د دې نه چې په دنیا کې د یهودو ذلت دا دی چې کله د حضرت امام مهدي علیه السلام حکومت قایم شي او عموریه رومیه او قسطنطنیه فتح کړی شي نو دا به د دې د ذلت انتهایی علامه شوکانی رحم الله لیکلی دی چې په دنیا کې د یهودو د ذلت نه مراد
د قسطنطنیې فتحه او د حضرت امام مهدي علیه السلام د حکومت قیام دی د خلافت علی منهاج النبوت. ځکه د حضرت امام مهدي علیه السلام حکومت چې دی نو هغه به خلافتی په منهاج د نبوت باندې او خلافت راشده د نبی علیه السلام چې کوم حکومت قائم کړی دی خلافت علی منهاج النبوت په هغې طریقه باندې بعد حضرت امام مهدي علیه السلام حکومت قائم شي نو دا به د یهودو لپاره ذلت وي. زما عزتمندو دغه شانتې د الله تعالی ارشاد دی والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله تعالی هغه ذات دی چې خپل رسول په حق دین سره را لېږلی دی د دې لپاره چې د حق دین په تمامو ادیانو باندې غالب کړي. علامه قرطبي رحم الله او امام سدي رحم الله دغه نه نقل کړي دي چې دا زمانه د خروج مهدي علیه السلام نه په شروع کېږي چې په مخ د ځمکه باندې به هېڅوک داسې پاتې نشي یا خو به اسلام قبول کړي یا په جزیه ادا کړي. هغې فرمایي لا یبقى احد الا دخل فی الاسلام او ادى الجزیه. داسې به څوک باقي پاتې نشي خو یا خو به په اسلام کې داخل شي او که نه داخلېږي نه جزیه به ورکړي. دغه شانتې زما عزتمندو مقاتل ابن سلیمان رحمه الله الله پاک دا ارشاد وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم. د دې په باره کې فرمایي چې د دې نه مراد آخره زمانه کې د حضرت امام مهدي علیه السلام خروج او ظهور مراد دی چې د هغه د ظهور نه بس بعد قیامت علامات غټ علامات چې دنو دا به شروع شي. علامه ابن کثیر رحم الله د الله تعالی د دې ارشاد فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم ناشدن لهم خزي في الدنيا مراد اغسته. نو د مفسرینو حضراتو د دې کلام نه معلومه شوه چې په دنیا کې د عالم کفر مکمل رسوایی دا به په هغه وخت کې کېږي کله چې د حضرت امام مهدي علیه السلام ظهور وشو. لکه څرنګه چې امام سدي رحم الله امام اکرم رحمه الله وائل ابن داود هغې نه هم دا منقول دي. نو د قرآن مجید د دې آیاتونو په تفسیر کې مفسرینو دا تذکره کړې ده چې د دې نه د حضرت امام مهدي علیه السلام د ظهور وخت مراد دی. احادیث مبارکو کې هم د امام مهدي علیه السلام تذکره چې ده دا شوې ده. لکه د حدیث په کتابونو کې د امام مهدي علیه السلام د ظهور په باره کې بعض صریح احادیث دا هم روایت شوي. بعض احادیث مبارکه په هغې کې ظهور طرف ته اشاره شوې ده. دغه شان د امام مهدي علیه السلام د ظهور زمانه دا هم د احادیث مبارکو کې مذکور ده، یعنی کومه زمانه به د هغې زمانې حالات او د هغې واقعات دا هم نبی علیه الصلاة والسلام ښوولي دي چې هغې ته علامات زماني ویلی کېږي. نو یو څو احادیث دا موږ ذکر کوو چې د حضرت امام مهدي علیه السلام تذکره دا په کوم حدیثونو کې شوې ده. ګورئ سنن ابن ابي داود دې کتاب کې د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی المهدی منی اجل الجبهة اقنى الانف يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك 7 سنين. یعنی امام مهدی علیہ السلام زمانه دی، مطلب دا چې زما د اولاد نه وي تندې دا به کوشادی او پوزه چې دنه دا به درمیانه بلند دی. دنیا به د عدل او د انصاف نه ډکه کی لکه څرنګه چې د ظلم او د ستم نه ډکه شوی و. حکومت به وکاله
او یا به اته کاله دا ژوند زما عزتمندو. بل یو حدیث مبارک دی، هغه هم د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې یخرج فی آخر امتی المهدی یسقیه الله الغیث تخرج الارض نباتها، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زما د امت په آخر کې به حضرت امام مهدی علیه السلام ظهور بکیږي، داغه د حکومت په ایامو کې په ورځو کې به الله تعالی بر وخت بارانونه راولي او ځمکه به چې د خپل اناج او غلې دا په برپور طریقې سره چې د نو پیدا کی او ويعطي المال صحاحا. حضرت امام مهدی علیه السلام به په خلقو کې مال تقسیمي خو په صحیح طریقې سره. چې دغه وخت کې بعد حضرت امام مهدی علیه السلام په وخت کې با وتکثر الماشیه، یعنی ساروی بډيري او وتعظم الامه، امت تبع عظمت چې دین هغه دوباره ملاوي شي. يعيش 7 أو 8 چې حضرت امام مهدی علیه السلام با حکومت دا وکاله یا اته کاله کوي. نو دا په احادیثو کې د حضرت امام مهدی علیه السلام تذکره شوې ده. او زما عزتمندو د حدیث مبارک کې لکه مخې ته یو حدیث را روان دی، په هغې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام زیری ورکړي ابشرکم بالمهدی، کنه زه تاسو ته زیری درکوم په مهدی علیه السلام. نو د حضرت مهدی علیه السلام ظهور د امت لپاره ډېر د خوشحالۍ او د الله تعالی د طرف نه د امداد ملاوېدو یو لوی ذریعه ده. الله تعالی دې زمون په وخت کې زمون په ژوند کې کو چرته الله تعالی د حضرت امام مهدی علیه السلام ظهور مقدر کړی او مقرر کړی، نو الله تعالی دې موږ ته د حضرت امام مهدی علیه السلام مرګتیا او د هغې تابعداري را نصیب. وصلی الله علی النبی الکریم وعلی آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.